په دې تپل شوي جګړه کې موږ خپل د بدن خواږه اعضا له لاسه ورکړي. موږ هم د جامع جهاني څخه غواړو چې دغه د افغانستان کوم پیسې دي دا د ولس پیسې دي، چې دغه مظلوم ملت پیسې دي دا د موږ ته بیرته ازادي کړي، ځکه دا د افغانستان حق ده. دا زنده باد دین مقدس اسلام، نعره تکبیر، نعره تکبیر. زمونږ غوښتنه د ملل متحد او دولت نه دا ده چې معلولینو ته حق اولت باید ورکړل شي. په دې چې دا د جنګ قربانیان دي، دوی هم د سر کفار سره جنګېدلي دي او د خپل د بدن خواږه اعضا یې له لاسه ورکړي دي. دویمه موضوع زموږ دا ده چې موږ اسلام غوښته، اوس اسلامي امارت په افغانستان کې ټول ولایتو باندې حاکمیت لري او موږ د ملل متحد نه غواړو چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. درېیمه غوښتنه هم دا ده چې کومې کنګل شوې پیسې د افغانانو د یتیم، د معلول، د غریب ولس حق ده امریکا په زورواکۍ کنګل کړي دي. د ملل متحد نه زموږ دا تقاضا ده چې د دغه غریب ولس پیسې د ازادي کړي. موږ د افغان ولس د وضع ولس کومې پیسې چې کنګل شوې د ملل متحد نه ازادي غواړو. زنده باد اسلامي امارات، زنده باد مجاهدین، زنده باد قرآن، زنده باد اسلام، نعره تکبیر. امارات اسلامی چې یو اسلامي نظام دی، اسلام کې عزت او عفت ټول پکې خوندي دي. غواړو چې نړیوال دی هغه کفري ممالک چې دوی نه غواړي چې اسلامي امارات په رسمیت وپېژني، دا دې په باندې په رسمیت وپېژني. موږ د اسلامي امارات رسمیت باندې پېژندنه ټول نړیوال نه غواړو چې په رسمیت باندې وپېژني.